کې هرکلې کتونکو پېښور کې د بجلی ریسورسز په حوالې سره مونږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی انجینیر سید عزیز احمد پروجیکټ ډایرکټر پیډو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیره مننه. داسې خو نورې ډېرې ذریعې د بجلی دپاره دي خو پیډو چې کوم دی نو د هغې نه جوړېدو نه پس تر اوسه پورې څومره میګاواټ بجلی پیدا شوې ده او څومره ریونیو صوبې ته ورکړې شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زه راغوښتم او په دې اهمه موضوع باندې تاسو زما سره خبرې کوئ. اول به زه د خپل ادارې حوالې سره تاسو سره څه خبرې شیر کړم. زما د ادارې نوم پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن دی. دا اداره پروینشل ګورنمنټ په کال 1986 کې دا یو په سمال هایډل هایډرو پاور ارګنایزیشن په نوم باندې یو اداره جوړه کړې وه چې هغې منډیټ و د 5 میګاواټ د 50 میګاواټ چې هغه په زموږ په صوبه کې کم لرې علاقې وې هلته د نیشنل ګریډ یعنی بجلی هلته رسایي نه وه نو هغې دپاره یې د 5 میګاواټه پورې بجلیګري به جوړولې او هغه بیا په 1993 کې زمونږ صوبایي حکومت هغه یو ایکټ پاس کړو او هغه ادارې له یو اټانومس باډي جوړه کړله او هغه د شایډو په نوم باندې یعنی سرحد هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم باندې هغه اداره ایکټ پاس کو او هغه بیا منډیټ هغه د 50 میګاواټونو هغه 50 میګاواټ ته لاړلو او د خپل ادارې حواله سره دا ووایم چې دا اداره څنګه چې وابډا د زموږ د ملک په سطح باندې بجلی پیدا کوي دغه شان زموږ د پروینشل ګورنمنټ یا د پروینس په سطح باندې زموږ د پیډو ده چې دا بجلی پیدا کوي. تاسو ته څنګه پته ده چې زموږ په ملک کې 15,000 میګاواټه پوټنشل دی چې هغه د اوبو نه جوړیږي. په دې کې 70% یعنی 90% بجلی چې ده هغه په زموږ په صوبه کې موجود ده او د هغې پوټنشل موجود دی نو هغې کې زموږ وابډا هغې کې بجلیګر جوړوي بجلیانې جوړوي د اوبو نه او دغه شان زموږ پیډو په پروینشل ریسورسز باندې پروینشل فاینانسز سره هغه بجلیګري جوړوي. نو د اوسه پورې زموږ پیډو چې دا نو 160 میګاواټه جوړه کړي دي د اوسه پورې د 1999 نه تر د 2020 پورې او د اوسه پورې زموږ د ادارې پروینشل ګورنمنټ دپاره چې کوم ریونیو جنریټ کړي ده هغه 27 بلین روپیز دي. د دې نه علاوه موږ سولر پروجیکټس هم جوړ کړي زموږ د ادارې چې هغه په دې تیر شوي 15 کالو کې ده چې هغه سره زموږ 80 میلیون روپۍ چې دی هغه موږ د صوبې ته بچت کوو په ریونیو په لحاظ سره. نو دغسې موږ ریونیو جنریټ کوو او مزید هم زموږ د اداره چې دا هغه په پبلک سیکټر کې پروجیکټس جوړوي په پرایویټ سیکټر کې جوړوي او دغه شان په پبلک پرایویټ پارټنرشپ موډ کې هم بجلیګري جوړوي او بیا هم خلک په بجلی پسې مطلب مجبوره دي بجلی نشته دی که موږ وګورو د دې څه وجوهات دي کمې بیشې دي دا چې کم پروجیکټ دي تاسو که وګورئ نو زموږ د ملک کې چې کم ټرانسمیشن لاین دی او هغه تقریبا ډیر زیات جوړ شوی دی هغې کې نور هم زموږ ګورنمنټ لګیا دی هغې کې کار کوي او هغه ټرانسمیشن لاین اپډیټ کوي اپګریډ کوي او دغه شان څنګه چې تاسو زموږ مخکې آبادي کمه اوس آبادي زیاته شوې ده د هغې لحاظ سره زموږ هایډرو پاور کې خاص کر د حکومت یو دغه کړی دی چې هغې کې هایډرو پاور باندې زیاته ترجیح ورکړې ده په ډیمونو باندې زیاته ترجیح ورکړې ده او انشاءالله دا سلسله به جاری وي او دغه شان دا ډیمونه جوړیږي به انشاءالله دا مسله به د لوډ شیډینګ دا به هم انشاءالله 2-3 کالو کې مکمل طور په ختم شي انشاءالله. ختمه به شي. د هغې نه علاوه د چې کوم پیډو دی دې کې د لاین لاسز څه داسې دغه شته مسلې درپېښ کېږي؟ زموږ اداره چې ده نو هغه بجلی جوړوي کم چې بجلی په عوامو کې په کمیونټي کې هغه تقسیموي هغې ته ډیسکو وایي او هغه زموږ په دې صوبه کې پیسکو ده نو هغه د هغوی سره متعلق لري خو هغوی هم پیسکو هم په دې سلسله سره هغې کې کار کوي او هغه لاین لاسز کمولو کوشش کوي. صحیح ده. پروجیکټ ډایرکټر یې تاسو د پیډو په دې پروجیکټ حوالې سره راته ووایه چې نور څومره پروجیکټس تاسو دي په صوبه کې اوس مزید څومره؟ جی زموږ مزید د
تقریبا 980 میگا واټه زمونږ کار روان دی انډر کنسټرکشن دی او دا غینه به ان شاء الله زمونږ د صوبې ته یعنی 15 ارب روپۍ سالانه ریوینیو راځي ان شاء الله او دا به ان شاء الله راتلونکي 4-5 کالو کې به د جوړیږي نو دا ټوټل 980 میگا واټه بجلی به جوړیږي. صحیح ده. تاسو چې ذکر د دې نه وړاندې مو کو چې 70% موږ سره پوټنشل شته د خپلې صوبې بالکل جی نو هغې حوالې سره ووایه چې لکه تر اوسه پورې په شاته حکومتونو کار نه دی کړی ضرورت ورته څه صورتحال دی د بجلی په دې حوالې سره د ګورنمنټ او د بنسبت د نور ګورنمنټ؟ زه خو ټیکنیکل کس یم زه خو به ټیکنیکل دغه کوم خو ترجیحات واقعي چې د ګورنمنټس حوالې سره یي او ګورنمنټس دا کوم موجوده حکومت چې دی هغوی ترجیح ورکړې ده زمونږ گواهي ورکوو مونږ په دې فیلډ کې یو نو واقعي چې ډیمز طرف ته هایډرو پاور طرف ته د حکومت دغه کوشش کوي چې د دې نه دغه جوړ کړي بجلی جوړه کړي. زمونږ دغه دی زمونږ اداره نه صرف په پبلک سیکټر کې چې ما څنګه وویل چې اوس کم انډر کنسټرکشن پروجیکټس دي هغه 960 یعنی 980 میگا واټ دي. د دې نه علاوه زمونږ اداره پرایویټ سیکټر کې هم کار کوي. پرایویټ سیکټر کې زمونږ تقریبا 3000 میگا واټ په هغې باندې کار شروع دی او زه به تاسو ته یو خبره دا هم وکړم چې زمونږ د پاکستان په تاریخ کې اول ځل باندې په کمپیټیټیو بیډینګ په ترو باندې مونږ انټرنیشنل فرمز راوستله هغو ته هم د 200 میگا واټ پروجیکټس ایوارډ کړله چې هغه به ان شاء الله را روان 15 کالو کې هغه هم کمپلیټ شي نو هغې نه خو که مونږ وګورو ریوینیو به دومره نه خو هغې متبادل به زمونږ کم خلک یې هغو ته به روزګار میلاویږي نو د پرایویټ سیکټر راتلو سره به دغه انویسټمنټ هم کیږي او خلکو ته به روزګار هم میلاویږي. تاسو چې څنګه په شروع کې خبره وکړله چې 15% باندې د بجلی دپاره د پیډو دا منصوبه چې دا سټارټ شوه د لرې 15 میگا واټه دپاره د لرې پرتو علاقو دپاره د پېښور خواوشا علاقې د بجلی نه محرومه دي دې حوالې سره څه وایي چې ولې ورته نه پوره کیږي؟ بجلی پرووایډ کیږي زمونږ تاسو ته پته وي زمونږ د صوبې چې کم کنزمپشن دی یا ایکسپنسز دي په الکتریسټي حوالې سره هغه 2500 میگا واټ دي. تاسو ته پته وي چې زمونږ کم مونږ ته میلاویږي هغه تقریبا 1300-1400 میگا واټ میلاویږي د فیډرل نه نو هغې کې هم بیا د لاین لاسز د وجې نه کم ځای کې چې خلک بجلی اخلي او بل نه ورکوي نو بیا دا کم ډسکوز چې دي هغوی هم خپل منافع والا ځای کې ګوري چې کم ځای نه هغو ته ریونیو راځي هغه ځای کې هغو زیات بجلی ورکوي کم ځای نه چې هغو ته ریونیو نه راځي هغه ځای کې هغو لوډ شیډینګ کوي نو په دغې حوالې سره دا لوډ شیډینګ چې کیږي نو په دې کې هم د منیجمنټ کوي چې کم ځای نه هغو ته ریونیو راځي او کم ځای کې څوک بل ورکوي نو حق هم د هغو زیاتې چې هغو ته بجلی 24 اور ورکړلی شي. صحیح ده. د دې نه علاوه چې زمونږ د بجلی څنګه چې تاسو وایي چې زه په سیاسي خبرو نه پوهېږم داسې موږ په بجلی په ټیکنیکل خبرو باندې به زه دا ووایم چې اوس سولرایزیشن ډیر زیات مونږ ما خو ولیدو هر ځایونو کې مختلف سولرایزیشن حوالې سره کار روان دی خو د ګورنمنټ څه پروجیکټ شته په دې حوالې؟ جی بالکل د ګورنمنټ تر تیر شوي 15 کالو کې دا یو غټ کار وکړو چې زمونږ سولر پروجیکټس چې هغه زګونه چې الته بجلی رسایي نه وه یعنی زمونږ د نیشنل ګریډ رسایي الته ونه هغې علاقو ته او بل دا دی چې کم ځای کې زیات لوډ شیډینګ و نو هلته یې دا وکړله چې په کم قومي خزانې باندې د دې هغې علاقو بوج کم شي او هغوی له سولر یعنی هایډرو پاور نه متبادل یو سولر داسې ارینجمنټ وکړي چې هغه ځای کې هغه بچت وشي او هغه په قومي خزانې باندې او په نیشنل ګریډ باندې د هغې اثر هغه بوج کم شي. صحیح ده. تاسو څه ګڼئ زمونږ په صوبه کې چې کم پوټنشل دی لکه که موږ وایو چې رایلټي د صوبې د دې صوبې خپل بجلی په خپله پیدا کول د لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې وفاق نه اخیستل دا چې کم طریقې کار دی نو زمونږ د صوبې خپل پوټنشل شته دی خو ریسورسز کمې په وجه دا نه پوره کیږي دا بجلی وغیره. ایگزیکټلی څنګه چې ما مخکې وویل چې زمونږ د ټول ملک 70% بجلی پوټنشل چې دی هغه زموږ په صوبه کې دی نو انجینیرز کمې دی انجینیرز کمې نه دی انجینیرز هم بیا وایي چې لکه دوی نه کار نه کیږي څنګه چل دی ګورنمنټ ورته ریسورسز نه ورکوي. ریسورسز مینز فاینانشل کنسټرینټس فاینانشل او د صوبې سره هغه فاینانشل ریسورسز نشته دی چې هغه ټول پروجیکټس زموږ سره تقریبا
3000 मेगावाट वस मुंगा प्राइवेट सेक्टर کې کو تقریبا 1500 मेगावाट مونږ په پبلک سېکټر کې کوو. نو دا کم دغه چې مونږ روان کړی دی د هغې خپل دغه مطابق حیثیت مطابق هغه ګورنمنټ کوي او کوشش کوي چې کم ریسورسز د ګورنمنټ سره نه وي نو هغه مونږ پرایویټ سېکټر کې هغه مونږ شروع کړي دي او روانې کړي دي چې هغې به انډایرکټلی عوامو ته فایدې. صحیح ده. پن بجلی حوالې سره څه کار شته دی په مختلف ځایونو کې د پیښور یا خواوشا علاقو کې؟ بالکل ډېر کارونه دي چې مونږ به دا وایو چې یاره د دې سره کیپاسټي بلډینګ د خلکو یو دغه حوالې سره د هغوی ګروت کیږي او هغوی زده کړه وکړي. د هایډرو پاور سره دغه شان زموږ ادارې یو ډېر اهم یو دغه شروع کړی دی چې کوم نیو انجینیرز راځي هغو ته ټریننګ پروګرام ارینج کړی دی. هغو ته ټریننګ ایز ا ټریننګ انجینیر مونږ ریکروټ کړي دي. تقریبا 70 پورې مونږ انجینیرز ریکروټ کړي دي او هغو ته مونږ سټیپنډ ورکوو چې هغه زمونږ د دې ادارې دپاره زموږ د دې صوبې دپاره یو پوټنشل جوړ شي او یو ایکسپرټ جوړ شي. صحیح ده. څومره جوماتونه سکولونه سولرایزیشن سیستم نه دا وخت کې مستفید کیږي؟ مونږ چې 4000 مساجد دپاره دغه کړي دي پروجیکټ شروع کړی دي او هغې کې 4000 مساجد په ټولو صوبه کې چې هغه به سولرایز کېږي. هغه جوماتونه هغه 4000 جوماتونه چې دي یا زموږ د اقلیتونو دپاره چې کوم ورشپ پلیسز دي د هغو دپاره کم سولر سیسټم دی د هغې بوج په قومي ګریډ باندې هغه کم شي او هغه ته مونږ 4000 پورې ورکړي ده. د دې نه علاوه مونږ 187 بی ایچ یوز دپاره سولرایزیشن سیستم پرووایډ کړی دي چې هغوی کم از کم پیشنټ راځي یا نور دغه راځي کمیونټي راځي چې هغوی ته هغه سهولتونه د بجلی په وجه باندې چې هغه نه میلاویږي نو چې هغه میلاویږي او هغه فیسیلیټي. د دې نه علاوه مونږ 8000 سکولز کې کم سکولونه چې زمونږ په صوبه کې دي او هغې ته بجلی نه میلاویږي ماشومان بغیر د بجلی نه دي هغو ته د په ګرمۍ کې یخنۍ کې نو هغو ته به 24 اور بجلی میلاویږي د دغې 8000 سکولونو کې. او دا انشاءالله د حکومت او زموږ د ادارې دا کوشش دی چې انشاءالله دا به مونږ مزید هم انهانس کوو او دا به زیاتوو دغه شان د فیسیلیټي به ورکوو د خپلو عوامو ته. زیات بطور انجینیر تاسو څه وایئ چې زیات ښه بجلی د څه ده د سولرایزیشن سولر سیسټم ده که د کم هایډل دي ده؟ ګوره جی هایډرو پاور یعنی د اوبو نه بجلی دا یو خو دا ده چې دا لانګ ټرم دپاره ده زیات ټایم دپاره ده. ټیک ده چې دا انوایرمنټلی ډېر فرینډلی ده دا ارزان ترینه ده د کم چې د اوبو نه بجلی جوړېږي. خو په دې کې اولنې دا دی چې اولنې د دې دا کم خرچه کاسټ چې دی هغه اوله کې زیات وي او جوړېږي لږ زیات ټیم کې نو په دې وجه خلک ورته تن نه ږدي. خو شکر الحمدلله په دې ورځو کې خلکو ترجیح ورکړې ده خاص کر زموږ د حکومتونو هغوی دې له ورکړې ده چې یار دا کم مستقل بجلی سستی ارزانه بجلی او انوایرمنټل فرینډلی بجلی چې ده دا مونږ ته میلاو شي او د خلکو ته فایده ورکړي. څه کول پکار دي عوامو له په دې کې ستاسو څه خیال دی؟ عوامو له خو زه دا ویم چې هغه ځان ایجوکیټ کړي د دې سیزونو نه چې زموږ د ملک او زموږ د صوبې چې کم ریسورسز دي په هغې کې د خپل خلکو سره خپلو حکومتونو سره مرسته وکړي او هغو له سپورټ ورکړي چې کم حکومت یا کم اداره یا کم خلک چې هغه د صوبې او د ملک د سوچ د دغه خو د بهترۍ دپاره سوچ کوي نو زه یم چې د هغو مرسته کول پکار دی او خلکو له هم په دغه طرف تلل نه دي پکار چې هغه ایکسپیکټیشن داسې وساتي چې یاره دا به په 2 ورځو کې جوړېږي یا په 3 ورځو کې جوړېږي یا په کال کې جوړېږي. نو زه دا ووایم چې ډیمز یا هایډرو پاور سکیمونه یا منصوبې چې دي هغه ډېر ټایم اخلي په ډېر ټایم کې جوړېږي. نو تاسو په دې باندې دغه کوئ انحصار کوئ چې یاره دا پاور کم پروجیکټس دي هایډرو پاور ډیمونه دا جوړیږي لګیا دي او په دې باندې کار شروع دی. صحیح ده. سر دا اوس چې څنګه تاسو ګورئ د لوډ شیډینګ سلسله هم کې تاسو څه داسې طریقې کار نشته چې کم خلک بجلی کونډې غلال کیږي د دې باندې چیک وساتي په دې باندې کنټرول وساتي یا هغه خلکو خلاف ایکشن والي؟ بالکل جی دا د حکومت کې د پیسکو چونکه هغه متعلقه اداره د پیسکو
زموږ په دې صوبه کې نو هغوی دا کار شروع کړی دی. دا تیر شوي 3 کالونه دا په دې باندې دا کېږي او کافي 3 کالونه ویسې د بجلی هم کافي دغه راغلی دی او تاسو به لیدلی په مختلف ټي وي چینلز اخبار کې پرنټ میډیا باندې چې هغې کې ډېر کمې راغلی دی. هغه غلاګانې او دغه چونکې زموږ د بخوش علاقې د پېښور دې کې دا مسله ډېرې نو په هغې کې پیسکو خاص کر ډېر زیات انټرسټ اخیستی دی او هغوی دا په دې باندې عقله باندې کار کوي. سر به طور انجینر تاسو څه وایي چې کوم نیو انجینرز دي هغوی د وړو وړو نهرونو یا د بجلی پیدا کولی شي؟ بالکل پیدا کولی شي. زه به دا ووایم چې که نه شي زموږ د پیډو ویب سایټ ته کتلی شي هغې باندې مختلف پروجیکټس دي د هغې نه آیډیا اخیستل غوښتلی شي. زموږ یونیورسټیز کې چې کوم انډر ګریجویټس دي او هغوی خپل پروجیکټس کوي نو هغې کې زموږ د ادارې نه فایده اخیستلی شي. زموږ انټرنشپ پروګرامز راځي هغې کې حصه اخیستلی شي. هغې کې سټیپنډ موږ ورکوو او هغې کې موږ هغو فیسیلیټیټ کوو چې هغه موټیویټ کوو چې یار راشي او په دې فیلډ کې حصه والي چې دا زموږ د صوبې یو اساسه ده چې هغوی هم ټرینډ شي او زده کړي چې یاره انډیجنس سورس باندې زموږ اوبه دي. زموږ خاص کر زموږ په د سیټلډ ایریا کې تاسو ګورئ چې نهرونه دي نهرونه کې ټکرې دي په هغه ټکرو باندې زموږ خپل ادارې هم جوړ کړي دي. اجالوں کا سفر دا کم ټرباین لګولې دي 400 کې مردان کې ثوابۍ کې نو په هغې کې باندې هم موږ یو 15 پروجیکټس یو پایلټ پروجیکټ جوړ کړی دی او دغه شان سټوډنټس او پی ایچ ډي سټوډنټس په دې باندې کار کوي او هغوی زده کړه کوي چې یاره موږ د دې ارزانه سورس نه څنګه بجلی جوړو ځکه چې د هغوی ډېر شوق یې نوي شوق یې بالکل بالکل جی بالکل. نو زه وایم چې لکه ستاسو اداره چې دی نو تاسو وایي چې په دې کې ورسره مدد کولی شي او د هغې نه علاوه تاسو ماته د خپل پروجیکټ حوالې سره پیډو حوالې سره دا وایي چې نورې څومره منصوبې به د دې راځي او چې کوم دی LOIS جاري کوي به د دې نه څومره میګاواټه بجلی به پیدا کیږي؟ ما څنګه مخکې هم عرض وکړو زمونږ تقریبا 3000 میګاواټه مونږ پرایویټ سیکټر کې هغې LOIs ورکړي دي او هغه به مونږ په راتلونکي 15 کالو کې به هغه انشاءالله بجلی ورکوي او هغه به جوړیږي. هغې کې مختلف سټیجز باندې دي څه په فیزیبلیټي سټډیز روان دي څه په هغې کې کنسټرکشن باندې روان دي او هغه به نیشنل ګریډ ته هغه بجلی ورکوي. جی دې نه علاوه زمونږ پبلک سیکټر کې ما عرض وکړو چې 960 میګاواټ په دې ټایم باندې انډر کنسټرکشن دي او هغه به راتلونکي 4-5 کالو کې نیشنل ګریډ ته بجلی ورکوي او هغه به 45 ارب یعنی 45 ارب روپۍ به سالانه د حکومت ته ریونیو ورکوي او هغه ته به بچت ورکوي. په دې حوالې سره ستاسو د حکومتونو د اعلی چارواکو سره څه خبرې اترې کیږي چې لکه تاسو ورته پروجیکټس جوړ کړي وي په هغې باندې بیا آیا د هغه طرف نه چې کوم اپروولز دي نو هغې څه کمې بیشي تاسو محسوسوئ چې نه کوي ګورمنټ په خپله باندې دغه نه کار اخلي؟ نه جی ګورمنټ خو انټرسټ اخلي زموږ په هر یو پروجیکټ کې ځکه چې دا په دې پروجیکټ کې واحد داسې حل دی چې هغه موږ ته سستې ما څنګه ووایي چې ارزانه بجلی جوړوي لانګ ټرم دپاره جوړوي او انوایرمنټ فرینډلی بجلی جوړوي. نو حکومت هم زموږ سره مرسته کوي هغوی ډایرکشن راکوي چې او تاسو وکړئ موږ ورته سره آیډیاز زموږ ټیکنیکل ایکسپرټس سره زموږ هغه پروجیکټس چې کوم موږ فیزیبلیټي سټډیز کړي هغه تیار پروجیکټس دي هغه ته موږ وړاندې کوو چې یاره دا موږ سره کم ریسورسز دي هغې کې موږ دا پروجیکټس چې دي نه هغه موږ په پبلک سیکټر کې جوړولی شو او په کار دي او دغه شان په پرایویټ سیکټر کې که موږ سره ریسورسز فاینانشل نه نو موږ په پرایویټ سیکټر کې جوړولی شو او هغې کې موږ خپل دغه لګیا یو په هغې کې تقریبا 3000 میګاواټ چې دی هغه زموږ پرایویټ سیکټر کې دي دغه شان 1500 میګاواټ اوس انډر کنسټرکشن دي په هغې کې 161 میګاواټ الریډي جوړ شوی دي او ما تاسو ته ذکر وکړو چې د 1999 والا تر د 2020 پورې هغې تقریبا 27 ارب روپۍ د صوبې له پیدا کړي دي او ورکړي دي. سر همدغه پیډو چې دی نو اوس دا په سولرایزیشن سیسټم باندې خپل کار کولی شي که نه د دې دپاره به بېله څه اداره پکار وي؟ نه جی
ما تاسو ته څنګه وویل چې اول زمونږ د هایډل سره متعلق زمونږ هغه نوم و اوس څنګه چې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن دی نو په انرژي کې بیا اوبه پکې راځي بجلی د سولر پکې راځي نور رینیوبل پکې راځي ټول د انډر د امبریلا اف دی ون انرژي پیډو راځي او موږ ډیولپ کوو موږ د شان پرایویټ سېکټر کې هم سر ګرمي خو ډیره د پیښور کې نو د ګرمۍ د نور نه د دینه د بجلی پیدا کول چې دا خو هم یو داسې فرندلی ریسورس دی چې دوی مچي کور په کور ته خلک فایده اغستی بالکل جی تاسو خبره بالکل ټیک ده 200 میگا واټ مونږه الوایز ورکړی دی هغه مختلف سټیجز باندې دي هغه ته نیپرا ټریف هم ورکړی دی او هغه ان شاء الله راتلونکي کلونو کې باغه انډر کنسټرکشن شي او هغه به جوړ شي هغه به فایده ورکړي د دین علاوه هر یو کور کې تاسو لیدلی نو د نیټ میټرینګ سیستم دی چې کم نیپرا نه اپروول ورکړي هر یو انډیویډوال هر یو کمیونټي ممبر ته چې تاسو خپل کور چت ته پاسه تاسو سولر دغه ولګوي تاسو نه چې کم زیاتی به اول تاسو خپل ځان په مستفید کوئ دغه سولر نه او تاسو نه چې کم ایکسترا بجلی هغه تاسو په حکومت خرڅوي نو هغه ته وایي نیټ میټرینګ هغه زمونږ پیسکو سره زمونږ نیپرا هغه اپروول سره هغه جنریشن لایسنس ورکړي هر یو کس ته چې چا په کور د پاسه هغه سیستم ولګي او هغه وکي هغه نیټ میټرینګ پترو باندې هغه بجلی ورکوي دا یو ډېر ښه ټرند شروع شوی دی زمونږ پیښور کې او باقي علاقو کې هم شروع شوی دی خو دا دې سره زمونږ په قومي کم نېشنل ګریډ باندې بوج کمیږي او انډیویډوال ته فایده کیږي ډیره زیاته شکریہ انجینیر سید عزیز احمد پروجیکټ ډایرکټر پیډو تاسو د موږ سره په خبرونو کې موجود وي کتونکو تاسو به هم ډیر څه فایده اغستې وي دا درنن پېښور نیوز مال اجازه راکړئ د الله پامان